أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. زمونغا درس أغاد سورة آل عمران یوصل او اتصل ختم آیات پورې ویلې شوی. نننې درس د دې څخه شروع کیږي. په دې آیاتونو کې الله سبحانه و تعالی مؤمنانو لره منع کوي د خلکو د تابعداري نه چې کوم کافر خلک دي. ځکه کافر خلک به سود خلک دي، همیشه دا کوشش کوي چې مؤمنان په مسلمانانو باندې مؤمنان او مسلمانان دا په کومه طریقه باندې موږ گمراه کو. همیشه لپاره دا کوشش کوي بے سود خلق دے. نو الله رب العالمین فرمایا ایها الذین آمنو، اے ها کسانو چې ایمان وراوړل دي، ان تطیعوا کچرتا تاسو تابعداري وکړه الذین دا کسانو کفروا چې کفر کړه دي، يردوکم نو واپس بګی تاسو لرا د ایمان تاسو نه علی اعقابکم په پوند تاسو باندې فتنقلبوا نو پس وبګرځي تاسو خاسرین تاوانیان. بل الله بلکې الله تعالی مولاکم مددگار تاسو دی، او هو خیر الناصرین، او دغه الله غوړه دی د مددګارانو. سنلقي زرد چې وبغرزو مونږه فی قلوب الذین پزړونو دا کسانو کې کفرو چې کفر کړه دی الرعب ير لرا بما اشرکو په سبب د دې چې دوی شرک کړي دي، برخداران جوړ کړي دي د الله سره. بما اشرکو په سبب د دې چې دوی شریکان جوړ کړي دي بالله د الله سره. ما هغه شریکان لم ينزل چې نه دی را لګلې الله تعالی د هغه په شرکت باندې سل به داغه په شرکت باندې سلطانن س دلیل. الله د سینې دی چې زما سره شریکان جوړ کړي او داخله کړه لګي د الله سبحانه و تعالی سره شریکان جوړي او الہ جوړي. نو الله رب العالمین فرمای چې دا غلط کار دی او دوی دا کار کړی دی. نو د دې په وجه باندې د دوی زې چې دغه جهنم دی، ومأواهم النار، او زید دوی جهنم دی، وبئس مثوى الظالمین، او دا ډیر بد زید د اوسېدو د ظالمانو. ولقد صدقكم الله، او یقینا رښتینی کړی د الله تعالی ستاسو سره وعده وعده خپل اذ تحسونهم کله چې تاسو وجل دوی لرا باذنه په حکم د الله باندې حتا تر دې پورې اذا فشلتم کله چې کمزوري شوي تاسو وتنازعتم او جګړه وکړي تاسو فی الامر په حکم د رسول کې وعصیتم او تاسو خلاف وکړو د حکم د رسول. من بعد ما اراکم رستو د هغینا چې خدل الله رب العالمین تاسو ته ما هغه تحبون چې خو تاسو هغه لرا منکم باز تاسو نه من هغه سوکو یریدو چې اراده لرلا دنیا د دنیا ومنکم او باز استاسو من هغه سوکو یریدو چې اراده لرلا الاخرت د اخرت. ثم صرفکم بیا الله واړه ولای تاسو د دوینا ثم بیا صرفکم واړه ولای تاسو لرلا تعالی عنهم د دوینا ليبتليکم د دې د پاره چې امتحان وکړي الله پتا سو باندې. ولقد عفا عنكم، او یقینا الله معافی کړی د تاسو ته. والله الله تعالی ذو فضل خاوند مهربانی دی علی المؤمنین په ایمان والو باندې. اذ تصعدون کله چې تاسو روان وئ مدینه طرف ته ولا تلونا او تاسو مخ نه اړولو علی احد هچاتا والرسول او رسول صلی الله علیه وسلم يدعوکم आवाज کول تاسو ته فی اخراکم پارستو طرف تاسو کې. یعنی پیغمبر رسته پاتې شوی او تاسو هغه وتختی دی او لاړی تاسو ورته واپس نه کتل او دا आवाज شو شیطان आवाज کو چې محمد رسول الله وفات شو
او دا د کافرو د لاسه شهید شو نو په دې وخت کې صحابه کرام ډیر سخت په غمجن شو په رعب کې شو نو صحابه کرام د دې میدان د جهاد نه ووتل نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم رسته یوازې پاتې شو نبی کریم صلی الله علیه وسلم اوازونه دي ته کوتل چې تاسو راشئ او زه ژوندې یم فاصابکم نو بصور سید تاسو ته غم یو غم بغم لپاسه د بلغمنا تاسو ته یو غم ورسید لپاسه د بلغمنا لکه لا تحزنوا د دې لپاره چې تاسو غم جن نشئ علامه فاصب زفاتکم چې فوت کړی دي تاسو څه شي چې فوت شوی دي تاسو نه پاتې شوی دي ولا ما اصابکم نو په دې باندې چې تاسو ته په هغه څه باندې چې رسیدلی تاسو ته والله الله تعالی خبير خبردار ذات دی بما پاغ عملونو تعملون چې تاسو یې کوئ ثم بیا انزل علیکم راولی گلو اللہ تعالی پتا سباندی من بعد الغم رستو دا غمنا امنتن امن او رستو دا غم و دا خفگان امنتن امن نعاسن چی خوبو یغشا پتولو حقی طائفتن یوڑلا منکم ستاسونا و طائفتن او بلدلا قد اهمتهم یقینا قد اهمتهم او بلدلا چوا ناغوی اچوی و هغوی لرا نفسونو ده هغوی په ګمان کې چې ده هغوی نفسونو هغوی ګمان کوو یظنون بالله چې هغوی ګمان کولو په الله باندې غیر الحق پنا حق ګمان ظن الجاهلیه پشان د ګمان د جاهلیت والو باندې یقولون ویله هل لنا اشتزمون د پارا من الامر د اختیارنا من شیء سشی قل ورته وای پیغمبره ان الامر یقینا اختیار د کارونو ټولو كله لله دا ټول د الله رب العالمین سره ده یخفونا دوی پټای فی انفسهم فزړو خپلو کې ما هغه خبره لا یبدونا چې دوی نخکاره کوي لکه تاته پیغمبره یقولون ویدیو لو کان لنا من الامر شیء کچرته زمون د پاره د کارنا سه اختیار نو ما قتلنا نبو وجلی شوی مونږه او ملګری زمونږه ها هونه دغلتا قل ورته وای پیغمبره لو کنتم کچرته وای تاسو فی بیوتکم فخپل کورونو کې لبرز الذین نخام خراوتلی وای ها کسان کتبا چلیکل شوه ده علیهم باغوی باندې علیهم الموت باغوی باندې مرګ علیهم القتل باغوی باندې قتل کوم کسان چې الله رب العالمین په تقدیر کې دالي کلی چې دا سړی بدل ته قتل کی او دا بخا مخره وزي الی مزاجعهما زاینو دا پریوتلو خپلتا وليبتلي الله او دا کار وکړه الله رب العالمین دې د پاره چې امتحان وکړي الله رب العالمین ما په دا هغه ایمان فی صدورکم چې تاسو په سینو کې دی اے الله رب العالمین دا کار زکو چې په تاسو باندې امتحان کې چې تاسو په زړونو کې ایمان چې دا حقيقي ایمان شته او کنه دی او دویم وليمحص ما فی قلوبکم او دې د پاره چې صفا کې هغه ایمان چې په زړونو تاسو کې دی والله الله تعالی علیم په ذات بذات الصدور پر رازونو د سینو باندې په سینو کې چې کوم رازونه او پزله کې کوم خطرات او کوم سوچونه فکرون راځي الله رب العالمین په دې باندې کوي نو تاسو دا غټه غټه خبرې چې پټوي په دې باندې کوي کلا وحاشا ان الذين يقينا هغه کسان تولوا چې واوړې دل منکم استاسنا یوم په هغه ورځ باندې التقل جمعان چې میلاوي شوی او مخامخ شوی یو بل سره دوړلې انما استزلهم يقينا اخو والذي لرا الشيطان شیطان ببعض ما په سبب د بازي هغه عملونو کسبو چې دوی کړیو ولقد عفى الله يقينا ما پکړه د الله تعالی عنهم دویتا ان الله يقينا الله تعالی غفور بخنه بكون کې ذات حلیم او صبرناک ذات ګور صحابه کرام الله رب العالمین صحابه کرام ته معافي کړی دا نو چې الله صحابه ته معافي کړی نو بیا به صحابه کرام په شان کې خبرې نه کې یا ایها الذين امنوا اے هغه کسانو چې ایمان مو راوړل دي لا تکونو مکه گئی تاسو کلذین پشان ده کسانو کفرو چې کفر کړي دي وقالو اویل دی لاخوانهم مخبرون تا
اذا ضربوا کله چې هغه سفر کولو فی الارض پزماګه کی او کانوا یودی غزن چې غزا کوونکیو لو کانو کچرته وې دوی عندنا زمونږ سره ما ماتون نه به دوی مړ شوي او نه به دوی مړ کېدلې ما وما قتلوا او دیو بنوي وجل شوي ليجعل الله د دې لپاره چې وګرځي الله تعالی ذالک دا خبره حسرتا افسوس په قلوبهم پزړونو د دوی کې والله الله تعالی یحیی ژوند کول کوي ويميت امر کول کوي والله الله تعالی بما په هغه عملونو باندې تعملون چې تاسو یې کوي بصیر لدن کې ذات ته ولئن قتلتم او کچرت تاسو وجل شوي فی سبیل الله فلارد الله کې او متم یا خپل مرګ باندې مړ شوي لمغفرة نخامخ بخنه چې دا من الله د الله د طرفنا او رحمت او مهرباني خیر دا غره دا مما د هغه مالونو یجمعون چې دوی جمع کوي ولئن متم او کچرتم لشوي تاسو او قتلتم یا وجل شوي تاسو لإلى الله تحشرون خامخ تاسو واپس دا الله تا نو مخ پکېږي که تاسو مړ شوي یا قتل کړي شوي په دوه صورتونو کې سره خپل کور کې قتل شو خپل کور کې مړ شو خپل بستر باندې مړ شو بل په jihad کې مړ شو نو تاسو دوه الله رب العالمین ته واپس کېدونکي نو خفګان نه دی پکار ځکه مرګ خو اسیم دی او مرګ د شهادت چې د عزت مرګ دی فبما رحمت نو په سبب د احسان من الله د الله سره لنت لهم نرم شویتا دویتا ولو كنت او کچرته ویته ای پیغمبره فزن بدجبه او بدزبانه غلیظ القلب او سخزړه لنفض من حولك خامخذ صواب بخور شي استاد خوانه ګوره په دې آیت کې دا خبر ذکر دی پیغمبر دا چې ای پیغمبره د امیر د پاره دا شرطونه پکار دي چې دا به بدزبانه نه دا به نرمي احسان والا به د ملګرو خیر خوایي بلټي او د ملګری معمولی خطا ته نه ګوري معمولی خطا د وجه د هغه سره سختی کول د هغه سره بد اخلاقی کول دا نه کوي دي زګه چې امیر ډېر صبر کوي او باوقار انسان وي نو پیغمبر استا خو د د صحابه را جمع شوی دي دا په دی وجه را جمع شوی دي چې ته ډېر سنجیده کسي او ډېر د اخلاق والا کسي او نرم مزاج او خوش اخلاقه او نرم زړه والے کچرته ته غلیظ القلب یا فظ بد زبان او بد اخلاق او نو لم فط من حولك الساده خانه بد صحابه کرام هغه تختیدلی وی تلی به نو فاعف عنهم دیو ته معافی کا واستغفر لهم وبخنه ولا غواړه وشاورهم او د دې د سره مشوره کوه په الامر په کارونو کې کله چې کار کوي او کار کوي نو صحابه کرام نو مشوره پکې اخلا خا او فاذا عزمت فتوکل علی الله کله چې کار خپل مضبوط کې مشوره وکي بیا په الله باندې ځان سپاره بیا رسمو چې زما ملګری ډیر دي نه د ملګرو پروا دی بیا مکوا بیا په الله باندې ځان سپاره نو اعتماد توکل څه ته ویل کیږي اعتماد استعمال الاسباب والاعتماد على رب الارباب اسباب به استعماله ملګرو سره مشوره کوا ځان لا ټریلینګ خرچه هر څه برابرې خو چې کله دې هر څه وکړو نو بیا په الله باندې ځان وسپاره فتوکل علی الله او توکل دې نه لګي چې میدان داسې ډایرک ودا کافر میستاو از د زره نشته دی او ځان دې نه تیار کړي ملګری زر نشته او ځان هلاکه دا کار باندې کې فتوکل علی الله بیا ځان په الله باندې وسپاره خو اول استعمال د اسباب وکا ان الله یقینا الله تعالی يحب المتوکلین مینا کون کې دا توکل کون کو خلق سره څوک چې په الله باندې ځان سپاري الله رب العالمین دې خلکو سره مینه کوي ينصرکم کما مدد وکړي دوی تاسو سره و ينصرکم کچرته مدد وکړي تاسو سره الله تعالی ينصرکم الله کچرته تاسو سره الله رب العالمین مدد وکړي نو فلا غالب لكم نشته دې زور ور پتا سو باندې بیا سو چې الله در سره مدد وکړي بیا پتا سو باندې څوک نشي زور ور کړي وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ او کچرته الله مدد پری دستاو سره فمن ذا الذين فسوق ده هغه ذات ينصركم چې مدد به وکړي تاسو من بعده رستو ده هغینا والله الله تعالی وعلى الله او خاص په الله تعالی باندې فليتوکل المؤمنون ځان وسپاري مؤمنان
پس په الله رب العالمین باندې متوکلین او مؤمنان ځان وسپاري. وما كان لنبي او نه د مناسب د یو پیغمبر د پاره ان یغل چې خیانت وکړي په مال د غنیمت کې او په مال د بیت المال کې. ومن یغلل او چې خیانت وکړو یاتی نراب شدا سړی بما په هغه خیانت باندې غلا چې د کړي ده یوم القیامت په ورځ د قیامت باندې. ثم توفى بیا به پورا ورکړي شي کل نفس هر یو نفس تا ما بدلدا هغه کسبت چې د کړي ده وهم لا یظلمون او بدوی به ظلم نشي کېده. افمن اتبع رضوان الله ایا پس هغه څوک چې روان شو د الله پر رضا پسې کمن با ایا دا پشان د هغه چا ده چې اختشوي ده به سخط من الله په غصه او په غضب د الله کې. ایا دا دوه د یو سړی د الله رب العالمین پر رضامندیا پسې روان دي بل سړی د الله رب العالمین په غصه کې دی د الله په غضب کې دی الله ورته قار دی او د الله ته خپه دی د دوه یو ځای دا نشي برابر دی. ومأواه او زید هغه چې جهنم او جهنم دی وبئس المصير او ډېر بد زیره د ورتلو د جهنم. هم درجات عند الله د دوی مختلف درجو ولادي د الله په نسبت دی. والله الله تعالی بصیر لدون کې ذات ته بما پاغ عملون یعملون چې دوی کوي. لقد یقینا من الله احسان کړی دی الله تعالی علی الذین پاکستان باندې اذ بعث فيهم رسولا کلا چې را ولېګلو په دوی کې رسولا یو رسولا من انفسهم د جنس تدوینا یتلو چلولی علیهم په دیو باندې آیاتی خپل آیاتنا د الله ويزکیهم او پاکی دوی لرا ويعلمهم الكتاب او خیدویتا کتاب د الله چې قران دی والحکمت او په د دین چې سنت طریقې دي. وان كانوا اگر کو دوی من قبل مخک د دوینا لفی ضلال مبین په گمراهی ښکار کی. اے مخک خلقو ته پته نه وا پیغمبر راغی نو الله څومره احسان وکړو بیا پیغمبر الله رب العالمین د انسانانو راولې اوس که ته ملائکه راغلی وي ملائکه خروټی نه خوړله او هغه قضای حاجت نه کولو نو د مونږ او د دې احکامات به موږ کم ځای نه یادول د دې خوراک او د دې اسکاک او د ژوند تیرولو هغه به جمانه کول ودونه به نه کوله نو چې پرشتہ الله رب العالمین را لګلې نو د صحیح دین د انسانانو ته نشو خودلې خو الله رب العالمین دومره احسان وکړي چې پیغمبر را ولګو بلې انسان را ولګو بلې به عربي د دې خلکو د جبه والا سړی را ولګو چې د خلک د دې په جبه خبره باندې پوي شي دا ډېر غټ احسان دی او د دین پوي ولا ورکړه مخکې د خلک په هیڅ باندې نه پويدل. اولما او هر کلا اصابکم چې ورسېدو تاسو ته مصیبت په احد کې قد اصبتم یقینا رسول شو تاسو ته مثل یقینا رسول او تاسو ګور الله رب العالمین فرمای اولما او هر کله چې اصابتکم ورسېدو تاسو ته مصیبت په احد کې اصابتکم ورسېدو تاسو ته مصیبت یو مصیبت دا مصیبت احد کې ورسېدو احد کې مؤمنانو ته ظاهرا لک شکست ملاو شو نو الله رب العالمین څه فرمایي قد اصبتم مثلها یقینا تاسو رسول د دوی چنده د کافرو ته په بدر کې الله رب العالمین د مؤمنانو ډېر غټه مرسته کړې او مؤمنان په د کافرو ډېر غالب شي او کافر ډېر هلاک کړي الله رب العالمین فرمایي چې مصیبت په د احد کې تاسو ته لګ وند ورسېدو هغه تاسو د اجتهادي غلطۍ د وجنه نو په بدر کې تاسو د کافرو بخندي کړي د خپکیږي ما قلتم اول تاسو ان هذا د کوم راغلو دا غم قل ورته وایا هو من عند انفسكم دا خو تاسو له طرفونو نه دي تاسو د نفسونو د طرفونو تاسو پیغمبر ورته احد کې چې کله ظاهري هغه مشکلات او مصیبت راغی او صحابه کرام په شهیدان شو کافرو ډېر نشنه حمله وکړه او په دې ورځ باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا کافر مؤمنانو ته ویلو چې مؤمنانو مسلمانانو مجاهدینو تاسو به ډېرې نه کته نه راکوزيږي کومګم لکېدو کومګ کافرو تختولو خو تاسو به نه راکوزيږي دا مؤمنان چې کله دی وکتل چې کافر خو کمزوري شو او مؤمنانو به حمله وکړه نو دیو ډایرک دا ډېرې نه راکوشو نو کافرو دا غشاده طرف نه په حمله وکړه دا غي د وجه نه ظاهرا مؤمنانو ته ډېر غټه ماته ورسېده نو دیو بیا ویل چې دا کوم ځای نه راغی دا ولې د مشکل راغی دا
کافر په موږ باندې غالب شو الله وی هو من عند انفسکم دا خو تاسو تر نفسونو د طرف نه دی ان الله یقینا الله تعالی علی کل شیء قدیر پر یو شی باندې قدرت لرونکی دی وما اصابکم او هغه مصیبت چې ورسېدو تاسو ته یوم په هغه ورځ باندې التقى الجمعان چې مخامخ شوي دوړلې باذن الله نو دا په حکم د الله سره وليعلم المؤمنين او د دې لپاره چې ښکار کوي الله مؤمنان الله رب العالمین مؤمنان ښکار کوي د دې لپاره الله رب العالمین دا کار هغه وکړو الله رب العالمین دې زمونږ د درسونه هم دغه شان دي جاری ساتي او الله دې په موږ د عمل کولو توفیق راکړي